عزتمندو زنن تاسو ته یو داسې ګناه نشاندهي کوم چې یقینا د دې ګناه طرف ته زمون نن سبا نوجوان ډیر زیات مایل دي. هغه ګناه داسې ګناه ده چې په هر وخت کې موجود وي د تاسو سره. که الله ته په منځه ولاړ یې نو هغه ګناه تاسو سره موجود وي. که د قرآن تلاوت ته ناست یې هغه ګناه تاسو سره موجود وي. زما عزتمند که د کعبې نه طوافونه کوئ هغه ګناه تاسو سره موجود وي. زما عزتمندو په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک د حسن دروازه بند کړې. محمد رسول الله هغه حسین انسان دی، هغه حسین شخصیت دی چې د محمد رسول الله نه بعد به بل حسین انسان دنیا ته نه راځي. زما عزتمندو که دا ګیره ښایسته نه وي نو الله پاک به جناب محمد رسول الله ته نه ورکولی. که دا ګیره ښکلې نه وي نو الله پاک به خپل حبیب ته نه ورکولی. زما عزتمندو که دا ګیره ښایسته نه وي نو الله پاک به خپل پیغمبر ته نه ورکولی. مونږ او تاسو چې د چا کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، زما عزتمندو که دا ګیره ښکلې نه وي الله پاک به دغه پیغمبر ته نه ورکولی. خدا را د دې سنتو پورې خندا مه کوه. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې سنتو جنازې مه وباسئ. زه تاسو ته منت کوم چې فیشني ګیرې نه محمدي ګیرې پرېږدئ. زما عزتمندو تاسو چې کله نهي ته کښېنئ او نهي ستاسو په دې مخ باندې کوم بلیډ کښېږدي نو تاسو دا سوچ مه کوئ چې دا بلیډ زما په دې مخ په دې چهرې باندې پروت دی. زما عزتمندو دا بلیډ د جناب محمد رسول الله په زړه پروت دی. کله چې نهي ستا په دې مخ باندې دا بلیډ راکاږي نو دا سوچ مه کوئ زما عزتمندو چې دا بلیډ زما په دې مخ باندې راښکلی کېږي. دا د جناب محمد رسول الله په زړه باندې راښکلی کېږي. زما عزتمندو د قیامت په ورځ باندې د شفاعت په میدان کې کله چې جناب محمد رسول الله ته ورمخامخ او د دې ګناه په وجه باندې هغه زما او ستا نه مخ واړوي نو خپله سوچ وکئ چې زما او ستا لار به څه کېږي. زما عزتمندو په اخره کې درته یو سوال کوم چې د الله دپاره ګیرې پرېږدئ، د دې سنتو مذاق مه اړوئ.